ملنګ دغه نظم به راته ډالۍ کمه چې رامعلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی رامعلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی ولور چې د پلار مخکې موبایل مخ ته غټ نیولی او دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت ګټ نیولی دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت ګټ نیولی پلار د بچي نه د تپوس کولو توان نه لري پلار د بچی نه د تپوس کولو توان نه لري او دومره کمزوری شو چې وس خوله کې زبان نه لري وس زوی راپاسې پلار ته وایي ته په څه پوهیږې پلاران وس هغه دبدبه او هغه شان نه لري دا عذابونه ګورې سي په موږ نه راځي ښه دا عذابونه ګورې سي په موږ نه راځي ښه دا تکلیفونه ګورې سي په موږ نه راځي ښه موږ له الله راکوي زموږ د عملونو بدل دا سیلابونه ګورې سي په موږ نه راځي ښه څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي څوک سپین لباس کی ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي او د قام بچي مو په ټیک ټاک کې ګډاګانې کوي بس دغه چل دی نو ګیله د چا نه سله وکړو ځکه خو خدای را باندې تل جلباریانې کوي او پیر صاحب ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي څومره په زوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي او چې په اسلام کې په اواز هم پرده ماتیږي بهر د کوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي اخري وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي اخیری وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي نر ښځې شوي دي د ښځو نه نران جوړ شوي او زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ زلمی خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ شوي الله هیر شوی دیوالونه د ایمان نړېږي دا افسوس نه دی په تاخونو کې قرآن زړېږي د دې نه وروسته به لا خدای خبر چې څنګه حل وي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندېږي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان